بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ البقرہ رکوع نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے بني اسرائیل یاد کئ نعمت زما هغه چې ما کړی و په تاسو باندې. وأني فضلتكم على العالمين او ما غوره کړی وای تاسو په ټولو خلکو باندې یعنی په قومونو باندې. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ویریږئ د هغې ورځې نه چې په کار به نه راځي یو نفس د بل نفس هیڅ څیز هم په کار به نه راځي یا نه به شي ورکولی یو نفس بل نفس ته هیڅ څیز. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او نه به شي قبلولی د دغه نفس نه څه فدیه او نه به فایده ورکوي سفارش او نه به د دوی مدد وکړلی شي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هر کله چې وازمیو ابراهیم علیه السلام خپل رب په یو څو خبرو سره پس دې پوره وختو. قال إني جاعلك للناس إماما. ویل الله پاک چې زه جوړوم تا د خلکو دپاره امام یعنی پیشوا. قال ومن ذريتي. ویل ابراهیم علیه السلام چې زما د اولاد نه یعنی زما د اولاد سره هم دا وعده ده. قال لا ينال عهد الظالمين. ویل الله پاک چې نه رسیږي وعده زما ظالمانو ته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. او هر کله چې مقرر کړله دا کور خانه کعبه ځای د ثواب یعنی مرکز د خلکو د پاره او د امن ځای. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونسي یا جوړ کئ مقام ابراهیم زید مانزه. وعهدنا الى ابراهیم واسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. او وعده وکړه مونږه یا حکم کو مونږه ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته چې پاک کئ کور زما د پاره د طواف کوونکو او د اعتکاف کوونکو او د رکوع او د سجده کوونکو. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. او هر کله چې وویل ابراهیم علیه السلام ای رب جوړ کړه دا ښار د امن. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. او ورکه اوسیدونکي د دې ته میوې د هغه چا نه چې ایمان راوړی په دوی کې په الله باندې او په ورځې د آخرت باندې. قال او فرمایل الله پاک ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره إلى عذاب النار. چې چا کفر وکړو پس فایده به ورکم لږ او بیا به یې راکاږم د اور عذاب ته. وبئس المصیر. او ډېر بد ځای دی د اوسېدو. وإذ يرفع إبراهيم القواعد. او هر کله چې اوچتول ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت و اسماعیل د دې کور او اسماعیل علیه السلام هم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے رب دا قبول که زمونږ نه او بېشکه ته اورېدونکی او پوهه یې په هر څه. ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. اے رب زمونږه جوړ که مونږه فرمان منونکي ستا او راوچت که زمونږ په اولاد کې یو ټولګی ستا فرمان بردار ستا حکم منونکې. وارنا مناسکنا وتب علینا. او ښیه مونږ ته طریقې د عبادت او معاف کړه زمونږ ګناهونه. انک انت التواب الرحیم. بېشکه ته توبه قبلونکې او رحم کوونکې. ربنا ای زمونږ ربه وابعث فیهم رسولا منهم.
راوچت که په دوی کې یو رسول د دوی نه یتلو علیهم آیاتک چې اوري په دوی باندې آیتونه ستا ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم او چې پوهه ورکړي دوی ته د کتاب یعنی د قرآن او د حکمت یعنی شرعي احکام ویزکیهم او پاک کړي دوی د شرک نه او د ګناهونو نه انک انت العزیز الحکیم بېشکه هم ته غالب او حکمت والی. اوس د دې رکو نه دویم د تقریر سلسله شروع کیږي که تاسو وګورئ دغه ټول د بني اسرائیلو چې کوم کرتوتونه کړي وو د هغې اشارې وې که نه. اوس الله رب العالمین بني اسرائیلو ته نعمت ور یادوي چې ما خو دله فضیلت درکړی و خو تاسو د هغې قدر ونه کو او تاسو د الله تعالی د حق دین نه په شا شوئ. نو اوس الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې د تللو حکم کوي ټولو ته چې ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د دین په لار کې څونه سختۍ برداشت کړي وي او په څه طریقه الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام او بیا د هغه زوی اسماعیل علیه السلام چې هغه ته ذبیح الله وایي د الله په لار کې ذبح کړی شوی خو حلال کړی و ابراهیم علیه السلام هغه بیله و چې الله پاک حلال نه کو که نه. د هغې ذکر دی د خانه کعبې د جوړېدو ذکر دی. ما تا ته الله رب العالمین خپل هغه بنیادي تاریخ ښایي چې په څه طریقه الله پاک ما تا له وستا منصب را کړی دی او ما تا به د دې څنګه قدر کوو. ټیک شو. او ابراهیم علیه السلام باندې څه تیر شوي دي د ابراهیم علیه السلام لکوټې الله رب العالمین اشارتا موږ ته د هغې وضاحت کړی دی. الله فرمایي چې هر کله چې ستا رب ابراهیم علیه السلام په یو څو خبرو باندې وازمیو نو هغه پوره وختو. نو یو څو خبرې سوې زما خویندو د مشرکانو په کور کې پیدا شو. الله ورته هدایت نصیب کو. د اور ته وغورځولی شو په وهلو ټکولو په د کور نه چې په انسان باندې پلار چې د انسان خلاف څونه ګران ژوندي که نه یو ځل چېرته د پلار مور سره خلک خبرې ورانې کړي نو څونه ګران ژوندي پوره زندګي د هغه لکه چې څومره ژوند و د مور او پلار سره که څونه کلونه هغه ټول په مخالفت کې تیر شول او بیا پلار چې دی نو هغه دغه ته حواله کو سوچ وکړئ باچا ته یې حواله کو چې دا سرکشه زوی دی او هغه د الله په حکم کلک ولاړو چې اور ونه سوځوو نو بل چل وله نه ورتلو چې وس سره څه وکړو نو د کلي نه یې وشړو بې سرو سامانه په حالت کې وشړو. الله رب العالمین وله لاره ورکړله او چې خپل کور د خانه کعبې دغه یې ورته وښوو ځای ورته وښوو او د هغې د جوړولو حکم یې ورته وکړو. بیبي ورسره ده په دې مسافرۍ کې واده هم وشي. په دې د ابراهیم علیه السلام په دې زندګۍ کې ډېر شي اسرائیلیات دي. د دې وجې نه په دې تفصیل کې اړوزونه چې اول چېرته لاړو بیا واده څنګه وشو بیا څه چل وشو په دې تفصیل کې نه ده. ما تا ته د شریعت د عمل او څه کمې زیاتې نه راځي خو دا خبره راځي چې ابراهیم علیه السلام ښې سختې برداشت کړې. تاسو وګورئ که نه چې بېسرو سامانۍ په حالت کې د کوره یو بنده وځي نو ظاهره ده په هغه به څه نه تېرېږي که نه. زموږ بچي هسې د مسافرۍ دپاره لاړ شي هسټلو ته لاړ شي نو زموږ سره دا غمي چې خدایه یخني به یې کو ګرمي به یې هیټر به یې که به نه د خوراک د جامو به سي چلي انځل به لکه ډېر شی خبرې ځي دغه یې که نه لکه د مور او پلار سره احساس. ابراهیم علیه السلام دا ټولې سختې تېرې کړې او د خانه کعبې خواله لاړو هلته کې لکه دغه سخته پیم الله پاک دغه ازمایښونه یې پې تېر کړل. د مال ازمایش پې راغې د مور او پلار ازمایش پې راغې د کلي نه وشړلی شو دا ازمایش پې راغې. بیا چې کله لکوټي زوی زلمی شو او لکوټي په کار شو نو الله ورته حکم وکړو چې اوس دا حلال که نو هغه یې حلال کو مخې نه دی اړولی هغه یې حلال کو الله بچ کو. لکه دغه صحرا کې ورته وي ښځه او بچی پرېږده او زه فلان کې ځای ته په تبلیغ دغه باندې الله تعالی دین په دعوت باندې لاړ شه بس هلته لاړو ښځه او بچي هلته هم پرېښودو. لکه هره قرباني ابراهیم علیه السلام ورکړه نو چې کله هرې قربانۍ کې پوره وښودو دا نه ده چې ګینې په چا باندې ازمایښونه نه موږ وایو که نه دا ولې په ما ازمایش دی نه چې تو د الله خوښه یې په تا به ازمایش یي خو ته به پکې ځان پوره خېجې کامیاب هغه بنده چې ځان په ازمایش کې پوره وخېجې. نو بیا الله فرمایي چې زه تا امام او پیشوا جوړم. نو ابراهیم علیه السلام امام او پیشوا چې دوه زامن او د دواړو نه څومره پیغمبران د هغې په نسل کې راغلل که نه الله والا بیا دونه ډېر لوی اجر ورکو. او خانه کعبه چې مرکز و د پوره دنیا د مسلمانانو مرکز الله پاک د ابراهیم علیه السلام په لاس باندې ودانه کړل او د اسماعیل علیه السلام. او بیا هغه دعا کوي چې ای ربه زمونږه دا ښار د امن جوړ کړه او د دې اوسېدونکو له میوې ورکه. نو چې کله ورته الله فرمایي ته ما امام کړې نو دی ابراهیم علیه السلام زر ورته فرمایي زما بچي زما اولاد لکه
هر مور پلار دا غواړي چې زما بچی چې دی هغه نیک شوي نو هغه فوراً وایي چې زما بچو کې د نبوت سلسله جاري وساتلی شي نو الله ورته فرمایي چې څوک نیکان دي بس د هغو سره مې وعده ده نو بیا هغه چې کله دعا د خوراک دپاره کوي نو بیا وایي ای ربه چې زما په بچو کې په اولاد کې څوک نیکان دي هغو له حلال رزق ورکه ده او میوې ورکه او دا ښار د امن وګرځوه نو الله ورته فرمایي چې نه په اولاد کې چې د څوک بد عمله دي نو د خوراک او د رزق وعده زما د ټولو سره ده د نبوت د پیغمبرۍ د الله تعالی د دین د دعوت کار دا د الله د خوښو بندیان وي او د خوراک څښاک او مالداري دا خو کافر لم ورکوم فاسق فاجر لم ورکوم دلته ډېره جوره خبره ده تاسو دې سوچ وکئ که نه نو الحمدلله چې نن ما او تا الله قرآن ته کېنولي دا د الله د مینې نظر دی د محبت نظر دی الله دې ما او تعالی د قدر کولو توفیق او طاقت راکړي چې دا شیطان مونږ چېرته په ریاکارۍ کې زمونږ نه خراب نه کړي په لالچ کې زمونږ نه خراب نه کړي په بل څه سوچ دنیاوي سوچونو کې رانه غرق نه کړي یا بل څه ناشکرۍ کې رانه ګډوډ نه کړي که نه نو ټول په دې خبره باندې خپل ځانونه پوهه کوي چې دا د الله د مینې نظر دی چې مونږ قرآن راوالو مونږ قرآن ته کینو مونږ 5 وخته مونځ وکړو دا د الله احسان دی په مونږ باندې الحمدلله ثم الحمدلله الله دې زمونږ د ټولو بچي د ټولو مسلمانانو د بچو سره نیک عمل او صالحه قرآن خوانه کي الله دې قرآن ته کینئ په قرآن پوهه دې ورته الله پاک نصیب کړي او د بدو عملونو نه دې الله د ټولو بچي په امان وساتي بیا الله رب العالمین فرمایي وای چې کله بنیادونه د خانه کعبې اوچتول اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام نو سبا وی ربنا وجعلنا مسلمین لك ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم نو دا ډیره ښکلې دعا ده ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم دام د لاندې چې ده که نه نو دا دعا به هم خامخا غواړو چې څه کار کوئ که نه څه د نیکۍ کار وکئ لکه اوس د زکات میاشت ته تاسو زکات ورکوو نو خامخا چې زکات ورکړئ نو د ځان سره دا وایه ربنا تقبل منا انک انت السمیع خدای قبول یې که کار کوم ورکړه کوم صدقه کوم قرآن ویم خو الله قبول یې که لکه بنیادي خبره خو دا ده چې قبول شي نو کامیابي یو که نه چې قبول نه شي نو ستړي شو هسې که نه بیا خو فایده نشته یې که نه نو دا ډېره ښکلې دعا ده نو ابراهیم علیه السلام هم دا دعا غواړي ای زما ربه دا قبول که زمونږ نه الله زما په اولاد کې هم فرمان بردار جوړ که چې هغه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آیاتک کنه ښکلې دعا یې غوښتې ده نو نبي صلی الله علیه وسلم به فرمایل وایي زه د ابراهیم علیه السلام د دعا جواب یم الله پاک وله دې دعا په جواب کې زور کړی یم د هغه په اولاد کې چې ای ربه په دوی کې یو داسې رسول راولېږه چې په دوی باندې ستا آیتونه ولولي دوی له د کتاب پوهه ورکړي او حکمت او شریعت ورته وښیي او دوی پاک کړي د شرک نه یې پاک کړي بېشکه ته غالب او حکمت والی نو د دې دعا برکت و چې الله رب العالمین خانه کعبه مکه مکرمه د امن ځای جوړ کو هر چرته هر څومره ظلم او قتل و غارت چې په دغه ځای کې هر څیز حرام دی یعنی هر د نافرمانۍ کار حرام دی د دومره پورې خبره ده چې که تا په حرم کې یو څیز په ځمکه ولیدو چې دا پروت دی بنده یې نشته دی خو اول خو به یې اوچتې نه ځکه چې د هغه ځای چې کوم خادمان او خلک په هغې مقرر دی هغو به یې اوچتئ او هغو ته دا حکم وي چې د هغې دپاره د خانه کعبې نه د جومات نه بهر یو لوی ځای دی تلې به ورته کیدی شي که نه چې ټول ورک شوي څیزونه هلته پراته وي او که ستا ګاډۍ ورکوي او که ستا پیزار ورکوي او که ستا پرس ورکوي او که ستا هر څه شی ورکوي نو اول هلته ځئ او هلته یې ګورئ نن سبا دا سیسټم دی الحمدلله الحمدلله نو هلته هم حکم دا دی چې ته به د ځمکې نه څه څیز نه اوچتې بلکې اوچتې به یې نو هغه ځای ته به یې رسې چې په کوم ځای کې دغه د هغې د پیدا کولو لکه کسان هلته ناست که نه نو هغې ته به یې رسې او که زیره ته نه معلوم نو بس تېرېږه پې خادمان به یې راهلي لکه دومره امن دی هلته که نه بیله ده چې نن سبا خو ټول هر څه بدل شوي دي ډېره د یاري خبره ده چې په خانه کعبه کې غلا وشي او په خانه کعبه کې جرم وشي نو دا ډېره زیاته د ګناه خبره ده ډېره د یاري خبره ده نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم دغه دعا وغوښتله او د دغې دعا په برکت سره نن الحمدلله الحمدلله ما تا ته قرآن د نبی صلی الله علیه وسلم په وجه باندې الله پاک را رسولی دی الله دې زموږ د ټول نه راضي او خوشحاله شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم